بسم الله الرحمن الرحیم. افعالو کې مختلف قسم دي. د دې وجې د افعالو ترکیبونه به په مختلف شکلونو وي. یو عام افعال دي، فعلونه دي چې هغه فاعل غواړي، مفعول غواړي، هغه خو ساده انداز باندې دي. خو بعضې افعال داسې دي چې هغه د دغې افعالو نه په جدا شکل دي. نو هغه جدا شکل والا افعال تاسو ته دلته ذکر کیږي. په هغې کې یو دي افعال ناقصه. داسې افعال چې هغه ناقص وي. ناقص خو پیژنئ، پاغې کې نقصان پکې وي. مطلب دا چې فعل راشي ورسره فاعل راشي، نو په فاعل باندې داغه کار نه کیږي، پوره کیږي نه. داغې نه فعل سره خپل فاعل راشي نو هغه فعل تام شو، پوره فعل شو. اوس دا چې دی پاغې باندې کار نه کیږي، دا هغه فاعل چې دی هغې ته بدلته مونږ اسم وایو. خپل اسم ورسره راشي، د فعل ناقص سره خپل اسم راشي، خو کار یې پې نه کیږي. د خبر ته محتاجي، د خبر ته محتاجي، بغیر د خبره د ناقص وي. په هغې کې افعال ناقصو کې دا افعال دي: کانا، صارا، اصبحا، امسا، اضحى، ظل، بات، ما فتئ، ما دام، من فك، ما برح، ما زال. دې کې به دا لفظ د ما ویخه دا به پکې وي: غدا، آض، راح، انقلب، رجع، تبدل، تحول. دا ټول ځان سره ولیکئ. باقی دا افعال چې دي دا کومونه چې لاندې کله راښکلی شوي ده، نو دا چې کله په معنا د سواره باندې وي، دا سواره د سواره معنی وي. سواره زید غنیا، شه زید غنی. کو د سواره معنا د دې غدا و، نو بیا فعل ناقص دی، ورنه نه دی. دا د دې دپاره شرط دی، د دې افعالو دپاره دا شرط دی چې دا افعال به صرف دا لاندې چې کوم لیکلی شوي دي دا به د سواره په معنا باندې وي. نو دې ته وایي افعال ناقصه. نورم شته افعال ناقصه، نورم شته. او دا بیا چې کتابونه وګوره، کانه څه دپاره راځي، کانه کې ناقصه هم شته دی، زایدم پکې شته دی، تامم پکې شته دی. لکه دې ځای کانه چې دی نو هغه تا نه اسم غواړي، خبر هم د نه غواړي. بعضې ځایونو کې تا نه خبر نه غواړي، تش اسم غواړي. هغې ته به موږ کانه تامه ورته وایو. بعضې وخت کې کانه زائده راځي. مختلف اقسام دي چې هغه ته لازمی، هغه به ته د دې جملې نه لرې کې به. به هر حال په کانه کتابونه ته ډک دي، او د سواره او د دې افعالو نه بیا غټو کتابونو کې، وړو کتابونو کې بلا د دې تشریح. زموږ خو ابتدایي سبقونه دي، نو په هغې بنیاد باندې موږ صرف طالبه په یو طریقه باندې روانوو. خجی د دې افعال ناقصو عمل څه دی؟ عمل دا بس عمل کوي. نو عمل په جمله اسمیه داخلیږي. ما ته ګوره دا په چا داخلیږي؟ جمله اسمیه. لکه د دې افعالو د داخلیدو نه مخکې چې کوم د دې اسمیه هغه جمله اسمیه. مثلا دلته مثال مونږ لیکلی دی: کان زیدن قائما.
نو کانت لری کا دا بشی زید قائمن بشی قائمن نرستو بے قائمن نو جمله اسمیه ده نو افعال ناقصه داخلیگی پا جمله اسمیه په جمله اسمیه داخلیږي اسم مرفوع خبر منصوب غواړي چې په جمله اسمیه داخلیږي د جمله اسمیه اول جز چې کوم مبتدا ده هغه تبع اوس اسم وایو د کان اسم او خبر تبع د کان خبر وایو د مبتدا خبر به ورته نه وایو خپل چې کوم هغه خبریت وغه ختم شو د مبتدا سره چې کوم تعلق وو د خبر کېدو نو هغه خبر کېدل د مبتدا سره ختم شو اوسه د کان سره شو پوه شئ لکه وزیر اعلی ده وزیر اعظم سره رابطه نو کو وزیر اعظم هغه ختم شي بل وزیر اعظم راشي هم د دغه وزیر اعلی د دې دویم دغه سره بیا همغه وزیر اعلی ده نومې هغه ده خو د دې چې کوم هغه تعلق د مخکني سره هغه ختم شو او د روستونی سره پیدا شو نو دې ځای کې هم دغه مسلې دي مثال کان زید قائما کان فعل دی د افعال ناقصونا زید د کان د پاره اسم او قائما د کان د پاره خبر کان په جمله اسمیه داخل شو اسم د دې مرفوع دی او خبر د دې منصوب دی په دې باندې پوه شئ یا لکه ته پوه شئ خجی بل لیکلی شوی دی د دې ترکیب د جملې فعلیه دی د جملې فعلیه مطلب دا چې دا جمله دا زید قائم دا جمله چې کله په افعال ناقصو کې یو فعل ناقص داخل شو نو دې ټول ته به موږ وایو سبا ورته وایو ترکیب د دې کېږي د جملې فعلیه چې ټول راغون کې نو موږ به د جمله ته لکه ویښ یې جمله فعلیه به ورته وایو کان زید قائما جمله فعلیه ده جمله فعلیه ده دې خبره ته راشه د دې اخبار یعنی خبرونه د دې کان خبر صار خبر اصبح خبر دا خبرونه چې دی په اسماء مقدم کېدی شي په خپل اسم مقدم کېدی شي څه مطلب د افعال ناقصو یو اسم ده بل خبر ده نو د دې دا خبر په دې اسم مخکې کېدی شي خبرې په اسم مخکې کېدی شي مونږ داسې ویلی شو مثال ته ګوره کانا قائما زید دا مونږ ویلی شو ویلی شو افعال ناقصو کې دغه ترتیب شته چې په باندې مخکې کېدی شي خپل خبرې په دې خپل اسم باندې مخکې کېدی شي دا یو خبره بله دې ځای ته ګورئ دې ځای ته وګورئ قائما خو په زید په دې اسم باندې مخکې کېدی شي په ټولو کې د ټولو چې کوم دا خبر دی نو دا په خپل اسم باندې خو مخکې کېدی شي خو اوس آیا دا قائما کې دومره افعال باندې نفس دی فعل باندې دی لفظ دی فعل باندې په کان باندې صار باندې اصبح باندې امسا باندې دی باندې دی ور خبر خو په خپل اسم مخکې کېدی شو خو آیا په افعال مخکې کېدی شي کو نشي لکه داسې مونږ ویلی شو یا نه چې دا قائما دلته کو قائما کان زیدون دا کېدی شي کو نشي دا لاندې خبره دې باره کې ده پوه شو لکه یعنی دا تاسو پوه شئ دا خبر چې دی دا په افعالو باندې خپل افعالو باندې مخکې کېدی شي د ټولو نه مخکې راتلی شي یا نه شي نو په دې کې بیا په دې کې قسمونه پکې جوړیږي تقسیم پکې جوړیږي د دې بیا په دې افعالو کې اختلاف دی خلاف پکې شته دی اختلاف پکې دی په دې کې دا مسله پکې ده چې دې کې حالکه دې کې لیسه پکې نشته که نه دا خو په دې کې بنیادی فعل هیر شوی دی دا
لیس دې ذکر راولي لیس خو خجی الله اکبر دیزه کې بیا دا خبره ده اصل کې افعال ناقصه مونږ دې ته وایو دا بره چې دي ښه دا دي دې باندې پوهېږې خبر هم دغه کې روانه ده نو داسې به وکړو چې دا خبر مقدم کېدی شي په دې فعل باندې خو په کم باندې مقدم کېدی شي د دې ځای نه به واخلو د دې کال نه تر سواره پورې دا ما فتحه دا ما چې په کم ځای راغلی دی تر دې ځای پورې دی وی مونږ خبر په خپل ځان باندې نشو مخکې کولی په دې باندې نشي مخکې کېدی هغه افعال دا تر دې ځای پورې دي که د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې هغه افعالو چې په هغې باندې لفظ د ما مخکې راغلی دی لاندې دا ما لیکلي دي لفظ د ما پکې مخکې راغلی دی نو په دې افعالو باندې دا خپل خبر مخکې کېدی نشي باقی په دې باندې مخکې کېدی شي په دې مخکنو باندې مخکې کېدی شي او لیس چې دې باره کې بیا د علماو خلاف دی څوک وایي مخکې کېدی شي او څوک وایي نشي دې باره کې بیا دا درې قسمه جوړیږي آیا په دې باندې خپل خبر مخکې کېدی شي یا نشي نو په دې کې دا حروف دا افعال درې قسمه شو هغه چې په هغې باندې ما راغلی دی د نفع ما راغلی دی نو دې باندې مخکې کېدی نشي او دې باقي هغې باندې مخکې کېدی شي او دې لیسه کې خلاف دی لاندې ګورئ د دې خبر په نفس افعال هم مقدم کېدی شي دا دې دپاره شه مګر ما والا افعالو باندې نشي مقدم کېدی او په لیسه کې خلاف دی بیا کیرله باندې تاسو پوه شوئ خجی لاندې ته راشه دلته ما لیکلي دا افعال هغه وخت کې عمل کوي چې کله ناقصه وي ناقصه یعنې چې کله دا په داسې انداز باندې واقع شي چې دی تش خپل هغه فاعل یې وغوښته او هغه خبر چې کوم فاعل موږ ورته اسم وایو او خبر دی نه غواړي په خپل فاعل باندې دی پوره شه نو بیا د هغې افعالو سره زمونږ کار نشته اوس دغه مثال په طور سواره رالی کانه رالی او دی وایي زه خبر نه غواړم چې نه غواړي بس موږ ورته فعل ناقصه نشو ویلی فعل ناقص به موږ هغې ته وایو چې د هغې اسم ته او خبر ته ضرورت وي خبره باندې پوه شئ واړوئ شاباس